کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته راغلي دغه بابا ډېر خلک به یې پیژني. 14 لوریانې دي او 4 مړي دي، یعنې 18 لوریانې. ډېر خلک د ده کور ته لاړل. زه رشته کوم او د ثواب په نیت یې کوم، خو چا ځان سره 100 روپۍ یو نړۍ. زه حیران یم چې دا څنګه ثواب دی. یو سړی راغلی د مجبورۍ نه دلته ویډیو کوي چې زما 14 لوریانې دې وخت کې ژوندی دي، د ګټې وټې څوک مې نشته، زه سپین ږیری یم، معذور یم، ما سره څوک مدد وکړي. یاره په زرګو خلک به د کوڅې له تلي، څوک په موټر سایکل تلي دي، څوک په سایکل تلي دي، څوک پیدل تلي دي. او بابا به هلته کې د دکاندار نه قرض وکړي چې هم پیلوز کړي. نو یو خو دا ډېر عجیبه شانتې خبره ده. یاره هغه 14 لوریانو والا نمبر راکړه والا، یاره زه لږ ورځمه مدد ورسره کومه. بابا چا سره مدد وکړو؟ نه، زما دا ویډیو به هغه ټول خلک ګوري. دا خلک چې دلته کې راځي د مجبورۍ نه ویډیو کوي، د مستۍ نه کوي، د نستۍ نه کوي. دا نورې خبرې پکې بیا مونږ وکړو، خو د چا په قسمت کې وي نو رشته مو شي. مونږ ته چې څوک کار وکړي هغه پلانکې نه ده، ثواب په نیت باندې. ورور مې ډومبي هغه دا ویډیو چې کړې ده غریبۍ یې کړې ده. ډومبي ورسره څه مدد وکړه نو زه به بابا ته یم چې بابا هغه پلانکي د 10,000 15,000 رالېږلې وي، خو دا خبره هم کوي، دی تصویر دی، خو خوښه دې وي نو چې دا رشته وکړو. نو ته په ړومبني فرصت کې په شوم پړقیا لګیا یې، په دوکه لګیا یې، او کې د ثواب په نیت، او ورسه ډېر تیر دي، پیسې هم شته، او دا کور هم شته، او دا هم شته، او د 1,000 روپو وس دې نشته چې دی بابا دی غریب له زه ورکړم. داسې ده که نه؟ بالکل بالکل ده. او بالکل ده. خلک در روان دي. بالکل در روان دي. او رشته راکړه. او رشته راکړه. او پیسې نشته. پیسې نشته. امداد نشته. ستا ژوند څنګه تېرېږي؟ زما ژوند بس تېرېږي را باندې، نو خدای را باندې تېرېږي. د څو کالونو دلته راځې؟ د 7 کالونه 8 کالونه راځم. هر څه درته میلاوي شوي؟ روژه کې ولې نه وې راغلی؟ نه جوړم که نه، بل څوک به دې رالېږلي وو؟ نو بس دا پته راته نه لګېده که نه. او یا به تا ته د هغوی چې څوک مې رالېږلي د هغې پته به ته نه لګېده هغوی ته. صحیح. دا ولې ځان سره د غوړو ټینګې یې اورې، او دغه د وړو بوری ښه راشه ورور مې دې خوا ته. کتونکو دا یو ورور دلته کې راغلی، دې نه مخکې یو ویډیو وکړله، دا نه ښه ټیک ټاک دی، خو هغه وایي چې داسې شته په دنیا کې، داسې خلک شته، د دنیا د چا د مخ آباده ده. د یو خواهش اظهار وکړو، خواري مزدوري کوي بچوله، خو څوک را یو 15 مرلې کور اخلي نو راله دې واخلي، زما دا نیستي به غوسه شي، زما دا بچي په خپل ځای وي. داسې ده که نه؟ جی جی بالکل. دغه غواړو چې بچي هم په سوري شي، مزدوري خو هسې موږ کوو، خو دغه یو خواهش چې دی چې انشاءالله دا کور هغوی ته سوری میلاو شو، مزدوري کوو موږ په هر ځای کې، هغه په خپله خواري مزدوري وکړو. نو کتونکو دنیا د چا د مخ آباده ده، دا د هر سړي خپله خوښه د چا لی ورکوي، بچی لګوي، کم قسم خلکو لی ورکوي. اوس دی زه د خپل دره خو داسې نشم لیږلی که نه، چې یاره هغه دې خواهش له راغلی چې یاره بس ما ورته دغه ووایي چې یاره زه به دله ویډیو کوم، دنیا ته به دې وښایو، د هغوی خوښه ده، خو څوک در سره مدد کوي نه، د هغوی کار دی. خو دا د وړو بوری چې کومه ده دا زمونږ د طرفه واله ښه اوچته که اورې، او دعا کوه. کتونکو انشاءالله دغه سلسله به رواني، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېره مننه، خوشحاله.